قرآن عظیم الشان کی اللہ رب العزت څنګه چې د سړو دپاره احکامات را لېږلي دي نو همدک شان بعضې خصوصي احکامات د زنانو دپاره هم نازل کړي دي او د دې احکاماتو د نزول مقصد دا وي چې معاشره دا د فساد نه بچ شي، معاشره کې عیاشي خوره نشي، د زنانه عزت عفت پاکدامنی محفوظ پاتې شي. خو افسوس خبره دا ده چې دا کم شرایط قرآن کریم د زنانو دپاره خصوصي ذکر کړي دي زمونږ په معاشره کې هغه مفقود دي، نشته په عمل کې. نو چې په عمل کې نشته، معاشره کې فساد عیاشي انتهایی کثرت سره ده. قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت د حضور صلی الله علیه وسلم مبارکو بیبیانو ته فرمایي یا نساء النبی، ای زما د محبوب بیبیانو، لستن کاحد من النساء، تاسو د عام زنانو پشان نه یې، تاسو ته الله یو فضیلت درکړی دی، مقام درکړی دی د نبی علیہ السلام د زوجیت په وجه، د صحابیت په وجه تاسو ډېر خاص یې. او چونکې د نبی علیہ السلام په زوجیت کې پاکې دي او انتهایی د ګناهونو نه الله محفوظ او لرم ساتلی دي، بیا ورته الله فرمایي ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. خو تاسو د الله نه یریږئ که نه، نو په خپلو خبرو کې نرمي به نه کوئ. چې کله ستاسو معامله د غیر محرم سره راشي نو په خبرو کې به نرمي نه کوئ، یعنی داسې خبرې به نه کوئ چې د هغه په زړه کې د ګناه خواهش پیدا شي، د ګناه لالچ پیدا شي، غلط سوچونه فکرونه پیدا شي. داسې نرمۍ خبرو نه زنانه منع کړې شوي دي. خو زنانه د ضرورت په وجه باندې بازار ته لاړه شي، سودا اخلي، نو نامحرمه سره خامخا خبرې راځي، نو خبرې به داسې په ډول سینګار نه کوي، په مینې محبت به نه کوي، د دستور مطابق داسې خبره به کوي لکه پردي سړي سره چې انسان بالکل سیریس لګیاوي، نه خندا نه نرموالی نه زیب زینت. کو کور کې وي او څوک ورته ور وډبوي چې आवाज ورکوي، نو په مینه محبت او په نرم مزاج سره نه، معمولی په سختۍ سره، چې د راتلونکي سړي په زړه کې څه غلط خیالات پیدا نشي.